سزا موږ ته په څه میلاویږي په دې باندې موږ هم نه پوهېږو. سړی 50 کاله هلته تېر کړي خو د دوی عوام شو. زه دلته پیدا شوم، زه پاکستانی یم، زما زړه نه چې زه افغانستان ته لاړه شم. پنجاب کې د ما تقریبا 1.5 لک روپۍ اوس په دغه غریبۍ کې بندې دي، خو لیکن زه ورپسې تللی نه شم. افغانستان موږ لیدلی نه دی او پیدا شوي همدلته یو، عمر هم همدلته تېر شوی دی، همدلته کار روزګار کوو، تعلیم پرې غواړو. دلته هم چې اوس دغه د تنګ یو، کور کې ناست یو، بیرون وتلی نه شو، ګرځېدی نه شو. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। पाकिस्तान हुकूमत ने अफगान माजरीन की बेदखली को हतमी शक्ल दे दी है। इस सिलसिले में चारों सूबों में अफगान माजरीन को ज़बरदस्ती वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। इस वक्त हम एक अफगान फैमिली के साथ इनसे बात करते हैं, ये पाकिस्तान कब आए, इस रास्ते में इन्होंने कौन कौन सी सोबतें बर्दाश्त की, अब जब इनको हुकूमत बाहर कर रही है, वापस इनके वतन भेज रही है, क्या कहना चाहते हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना है, तमाम तफसीलात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। زما نوم معراج الدین ده، 12 کالو په عمر کې وم چې زه له افغانستان نه پیاده په دې غرونو منګه راغلم. پلار یم ډېر تکلیفونه او ډېرې سختې مو لیدلې، واورې وې، سختي وه ډېره. داسې ځای ته به راغللو چې نور پیاده مزل هم نه شو کولی، بیا به هم اسونه ونیول په کرا، په هغه به راغلو. ډېر خلک په واورو کوم پاتې شو، رانه مړه شو. ترې منګل ته چې راغلو، بیا له ترې منګل کې موږ یوه هفته پراته وو چې د پښې هم دونه پړسېدلې وې، د نوکان هم ولیدل د پښو. نو له هغه نه بعد بیا هم دمه شو، راغللو بیا صوابۍ کیمپ ته. بیا له هغه ځای نه موږ راغللو پېښور ښار ته. پېښور کې وو، بیا له پېښوره دلته لکه یو ځای بل ځای کرایهګانې مو ورکولې وو، بس پراته وو. وخت هم دلته تېر و، ډېر وخت هم تېر کړ. په دې وخت د اخر کې هم بیا کاروبار شروع کړ، د دې پیرۍ کار هم کوو، هغه هم خرڅولې قالینې فرشونه، دا هم خرڅول. لکه چا ته هم قرض ورکړی، چا سره هم نقد کاروبار کړی. خو هغه قرض چې و آخر د حکومت دغه کوم هغه چې راغله وایي چې افغانان به ځي، چې هغه یې شروع کړل، نیول یې شروع کړل. چې موږ راغلو دلته پېښور ته، بېرته کور ته راغلم. دلته چې راغلم بس هغه پیسې وې، قرض و پاتې شو. چې چا ته زنګ وهې، ټلیفون کوې چې پیسې راکړه، اچھا بیچ دیګه، څوک یې رالیږي نه. او موږ هلته تللی نه شو، بېرته چې ورشو خپل پیسې ترې نه راوخت. وخت دغسې را باندې تېرېږي. دلته هم چې اوس دغه د تنګ یو، کور کې ناست یو، بیرون وتلی نه شو، ګرځېدی نه شو. ویاله چې نیسي دی نو بس پابند ناست یو. بچي مې و هغه په سکول کې و، هغه هم راووتل. هغه هم اوس هغلته څوک سکول نه شي ویلی، څوک په ریړۍ کې لګیا دي، څوک په کور ناست دي. دغه زندگی ده په موږ باندې تېرېږي. پنجاب کې د ما تقریبا 1.5 لک روپۍ اوس په دغه غریبۍ کې بندې دي، خو لیکن زه ورپسې تللی نه شم. چا باندې 10,000 دي، چا باندې 15,000 دي، چا باندې مثال دغسې 20,000 دي. او هغه لیست هم را سره ده، پیسې هم را سره دي، ټلیفون لمبرې دي، ورته کوم نه رالیږي. او تللی نه شم هلته، بس چې لاړ شم پولیسان مې نیسي. دغه بهانه کوي چې اچھا دې دیګه، خو ورتلی نه شم چې رایې کړي. او دغسې چې زه تللی نه شم او هغه یې رالیږي نه. دونه په موږ باندې تنګسیا ده که نه، دونه تنګسیا ده چې خپل کاروبار ته زه بیخي تللی نه شم، بیرون نه شم وتلی. هغه هم چې زه ځم څوک ماشوم ولیږم، یا زوی مې وړکی ماشوم ولیږم، لاړ شي بیرون نه سودا راوړي. کار زه په خپله کال شو، زه په خپله کار نه شم کولی. تنګسیا ده په موږ باندې. باید حکومت له موږ سره لږ زره په دې باره کې اسانتیا راولي، مرسته وکړي را سره، پرېږدي موږ خو دلته 15 کاله عمر تېر کړ، حکومت سره حکومت مطابق دلته هم زندګي تېره کړله. موږ نه غلط کارونه موږ نه دي کړي. په دا 15 کاله کې د حکومت موږ پسې وګرځېدی، موږ یو هغه دې راوباسي که چېرته موږ حکومت سره کوم غلط کار کړی، بیا حکومت حق لري چې موږ ته ووایي. خو لیکن په دې کې که به یعنې لاس ګوتې یو برابر نه دي، څوک به غلط کار به هم چا کړي د هغه اوس سزا خو موږ ته نه میلاویږي، باید موږ ته خو را نه کړلی شي که نه. په دې کې ډېر غریب خوار غریب خلک دي چې هغه بیچارهګانان دغه سزا بوګت کوي، پراته دي دلته. هغه وس هم نه لري چې اوس لاړ شي، نه کرایه لري، نه بیرته وس لري، او دلته پراته دي بس بیچارهګانان. څه وکړي؟ سخت. یاره ما خو په دې ټول وی اول په شمول د ما که چېرته موږ ته حکومت دلته کوم شریعت راکړي، موږ ته کوم دلته کوم حقوق راکړي، یو هم نه غواړي، ما بچي هم نه غواړي، زه هم نه غواړم چې زه لاړ شم. 12 کالو یا د 10 کالو په عمر زه دلته راغلی یم. زه نه غواړم، بچي خو مې پیدا شوي دلته دي، دغه زندګي دلته تېره کړې، هغه هم نه غواړي چې لاړ شي.
چې د حکومت له طرف ته موږ ته اساني میلاو شي شریعت میلاو شي موږ دونه وخت موږ دلته تیر کړی چې د هر سړي سره موږ هغه شته خو بس اوس حکومت ته نو اوس قانون د نه پوهېږم سزا موږ ته په څه میلاویږي په دې باندې موږ هم نه پوهېږو که نه موږ خو هم دا خپل کور ګڼو خپل وطن ګڼو موږ چې موږ دونه وخت تیر کړی دا موږ سره یې ښه وخت تیر کړی موږ باید ښه زندګي دلته تېره کړو باید موږ د سیاست ښکار نه شو ولې غریب خلک یو حکومت نه دا مطالبه لرو چې هر یو سړي سره دی باید لږ رویه نرمه کړي دوی ته د وخت ورکړي دوی ته د هغه د موقع ورکړي دوی ښه زندګي باید دلته تېره کړي لکه د خپل عوام غوندې د خیال ورته اوسه اوس د دوی عوام شو دغه چې یو سړی 50 کاله هلته تېر کړي خو د دوی عوام شو چې هلته تللي دي هغه خلک زیات کاروبار یې جوړ د خوشحاله دي چې څوک کاروبار نه لري هغه بیچارهګانان هلته هم تنګ دي دلته هم تنګ زما نوم عالیه ده 5م کلاس کې سبق وایم زما ملګري ټولې پاکستانیانې دي زه دلته پیدا شوې یم زه پاکستانی یم زما زړه نه چې زه افغانستان ته لاړه شم موږ بالکلي کابل کتلی نه موږ ورته تللي نه یو بالکلي حکومت ته موږ وایو چې پلیز خیر زموږ دلته پاتې کړي زما نعمت الله نوم دی ما دلته ومه پورې سبق ویلی دی او دی موږ نه پرېږدي دلته نو موږ ته وایي چې افغانانو ته موږ داخله نه ورکوو حکومت ته موږ وایو چې موږ دلته پرېږدي افغانستان موږ لیدلی نه دی او پیدا شوي هم دلته یو عمر هم همدلته تېر شوی دی همدلته کار روزګار کوو تعلیم پرې نه غواړو